من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ها وخت تیریږي ډېر په تیزۍ سره روان دی. داسې یو وخت و چې همدا ځای و دا مارکیټ و او دا د روژې میاشت به وه. په دې بازار ته به ورښکاره شوي وو او نارې به م والې که نه فرضي نومونه به م ویل او پلاني نو خامخا ګڼه ګوڼه ده د یو کس نوم به و پکې هغه به مخ راواړو تا به فکر دي تا به مخ بل طرف ته واړو بخپور او شاپور او منداوزل او شیر عالم او محمد عالم او یو نوم به فرضي غږ وکړو نو چې هغه خو به خامخا ډک بازار دی او دا لوکل نومونه به نو هغه به پکې د چا نوم و نو هغه به غږ وکړو مخ به یې راواړو چې مخ به یې راواړو نو تا یوه ته چې مخ راواړو صحیح نو واوروسه بیا که نه بل طرف ته مخ واړو. نو د وخت د تېرېدو سره سره د انسان هغه سرګرمیانو کې فرق راځي. اوس چې راشو دلته ناست یو بس صرف یوه موضوع سنجیده شان راولو هغه وچیړو خبرې اترې وکړو او هغه زور او کم وس چې دی نو هغه هم نشته لکه د دې څه وجه کېدلی شي د عمر تقاضا ده او ګناه د ترجیحاتو هغه تبدیلی وجه کېدی شي. دا زما په خیال جي زه به دا ووایم چې جذبات هم ورو ورو دغه کېږي ټنډه شي ساړه شي نو د عمر تقاضا به ورته وي او د ترجیحاتو هم پکې دغه شته دی. یاره هسې زما چې د اندازې مطابق که نه لکه د عمر صاحب په سرګرمیانو باندې او په شوقونو فرق نه پرېوځي د عمر صاحب. اصل کې داسې چې دا شیونه د مشاهدې نه تیر شي نو چې کله د تیر شي نو هغه زاړه شي نو بیا هغسې خوند سړي دوباره هغه مزه نه کوي. لکه مثال په طور باندې صحبت اولنی صحبت ډېره مزه کوي بیا بل دومره نه نو چې بیا ډېر شي نو بیا سړي هغه زړه ته شي. یا لکه اوس ګوره په الکوالۍ کې چې کله یي په ینګ ایج کې نو هر کار ورته نه وي کو د چا سره میچ د کرکټ میچ کوي نو هغه ورته نه وي کو چرته چکر لګوي. اوس مثال په طور باندې موږ لاهور ته چې ځو که نه نو هغسې خو به نه څنګه چې په اول ځل باندې تلو ځکه چې لاهور خو موږ ډېر لیدلی بلکل. نو زما د اندازې مطابق دا شوقونه او ترجیحات چې دي نو دا د عمر سره نه بلکې د بار د کتلو سره چې دی نو د هغه خوند او مزې کوي. نو بیا دې وخت کې زه داسې وایم چې سړی به یو نوی عمل کوي نوی عمل چې کوي هغه به هم دقسې دلچسپ او دومره خوند درکوي چې څومره لکه په هلکوالۍ کې تاله یو کار خوند درکوي. لکه زه به مثال درکړم په اول ځل چې موږ کله ابشار ته تللو څومره جوش او جذبه او د زی د لیدلو خو که اوس موږ ځو نو هغسې خوند او دغه نه یو. یا هغه ډیم ته چې کوم تلي وو سلارزو راغګانو چې کوم ډیم وو په اول ځل تللو هلته د ثاقب صاحب کوم ملګري وو د هغوی سره میلاو شو ګپ شپ مو لګاو ډېر خوند یې وکړو. یا هغه مومند پټي ته تلي وو که مومند پټي ته اوس بیا موږ ځو که نه نو هغسې لکه هغه اکسایټمنټ به نه وي ځکه چې موږ یو ځل لیدلی دی هغه کوم څه چې دي لکه یا زه به مثال درکړم جي زموږ په علاقه کې یو ځای دی ګودر دی هغه مشهور دی په هندوانو ډن باندې موږ نه دی لیدلی دغه اوس زموږ هغه اشتیاق او دغه ځای کې چې کومې دي دوه ډېرۍ دي د هغوی په منځ کې د اوبه بهیږي ډېرو څیزونه دي یوه ته جمنا وایي او بلې ته ګنګا وایي. نو دا چې کوم دي که نه دا تاریخي ځای دی او مشران داسې وایي چې پخوا به دلته لکه څنګه چې ګنګا جمنا ته مشران هندوان به یاترا ته تلل نو د هغوی خپلې ورځې نو دغسې به دې ګودر ته هم راتلل د هغو چې کوم عبادات دي عبادات نو په دغه وجه یې دا نوم هم هندوانو ډن ایښوستی او دغه دوه ډېرۍ د ورکوټې غره په شانتې چې دي د دغه په نومونه هم په دغه وله ایښوستی د یو ډېرۍ نوم ګنګا دی او د بل جمنا دی. لکه دا اوس په باجوړ کې دا ګوره د کتلو دې له به کله لاړ شو جي یاره جي چې ستاسو کله خوښه وي په ټیم باندې به لاړ شو چکر به دا اوس به نه صحیح بلکل تیار نه په روژه کې داسې ده زه هم چې دغه ګنګا جمنا د دغه چینو په منځ کې سړی د خوراک افطار پارټي ممکنه ده یاره ممکنه ده خو زه لکه سیکیورټي لکه خدشات شته نه هغه دپاره بیا دغه لنچ یا مازدیګر کې لکه دغه وکړو افطار خیر دی کوزو کو چېرته په دې رو هغه خو څه مشکله نه ده هغه خو حیات خان په ځي باندې هم کولی زمونږ په ځي باندې د ایاز تبسم صاحب په ځي باندې کېدلی شي
خو چې په بوزه کې نو بیا به زیات لږ او زیات خوند به وکړي او موسم به هم ګرم شوی که نه وړی به نو چې کوم لانچ پروګرام وشي نو چې څنګه ستاسو خوښه وه ګرانۍ په حوالې سیار پرون ودرېدلم نو دکاندار نه مې تپوس وکړو مال چې خټکې ول په 180 روپۍ کیلو امرود په 240 روپۍ ستا دپاره دا ټکی مو او په 300 باندې سیب دا هم ستا دپاره دغسې ستا دپاره ونه ویل دغسې ونه ویل او د امرودو سې ویل په 240 ستا دپاره د امرودو سې چې ویل چې ستا دپاره تا به ته ویلو چې د کافر دپاره په څو دي ما دپاره خو 240 دي او نو بیا مې هغه دکاندار ته مې وویل مال خوښه دی نه ده چې د برځي کې د 100 پیکوړې راوالم او ایسته لاړ شم ویل بیخي مې رسه پینټر زر ته یو خبره وکړم کنه په بار نړۍ بار دنیا چې څومره ده په هغه کې چې کله د غیر اسلامي ملکونه دي په هغې کې چې کله مذهبي ورځې دغسې راځي نو هغوی ورته هغه خپل ریټونه چې کوي نرخونه کم هغه ورته کم کړي کم از کم 50% ډسکاونټ ورته کوي د هغې وجه دی چې هغوی وایي چې د دې مالدارو سره غریبانان هم په دې خوشحالو کې سره شامل شي خو شکر الحمدلله موږ ځان ته مسلمانان وو چې روټۍ وخورو وروسته پسې الحمدلله مو ووو خو دا ګراني چې کومه نو دا اکثر منګه خود ساخته جوړوو بالکل دغسې ده ښه تاسو د حوالې سره او جی بالکل دا د یو سازش لاندې مسلمان او اسلام د بدنامېدو دپاره په مسلمانانو کې دغه شانه مصنوعي ګراني راوستل دا د یو سازش لاندې دي هغه کو بالا حکام دي کو مطلب دا لوکل ګورنمنټ دی کو زمونږ بلکې دا بازار دلته هیڅ هم نشته مثال زمونږ د چاولو د چینی اول د اول خو وزن ګوره د چاولو د تروړې تاسو په 24 او په 25 کیلو باندې په 25 کیلو باندې دا راځي هغه 24 کوي چې په 50 کیلو کم راځي هغه 48 کوي دکاندار د خپل مال دومره بردي جوړه کوي ده زمونږ هغه تجار په کم ویټ باندې کم وزن باندې خرچي هغه وزن پکې نه هغه پکې نه نو دې ځکه زما د دکاندار نه زما د خپل د باجوړ د دغه نه د بازار نه ګیله ده کو هغه د بازار صدر دی دغه په وساتت څه د چیک اینډ بیلنس د ایس او د ډي سي نم دا مطالبه ده چې اول د اولو د منګه په بازار باندې په کار دا چې زمونږ ریټ یوي د لر سرنواله د بر سره پورې او فکس یو سرکاري نرخنامه اویزانه بس هغه چې هغه به پیپر ته کې کوي بیا به ټینشن نه ښکته منډایانو کې موږ لیدلې دي په پېښور کې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچۍ پورې هر ورځ خپل نرخنامه خدا با جوړ چون کې خار ناپرسان دي مگر مچان پې راغلي دي په بازار کې او دغه شانه بس څه به نه وو څه وو خولې ډېره موضوع رانه اوږده کېږي بس یې ایاس تبسم صاحب په دې حوالې سره یو دوه درې خبرې وکړي او بیا به انشاءالله تعالی دغه شانې نور ګپ شپ سره ملګري کیږو په دې امید سره چې زموږ دا ګپ شپ به تاسو خوښوئ او چې د چا باندې بد لګي هغه به نه مایند کوئ په ډېر درناوي سره په ډېره مننه ایاس تبسم صاحب به دا ګپ شپ راغونډ کړي ډېره زیاته مننه حسنګل صاحب ما یو خبره دا کوله چې مونږ په دې تیرو ورځو کې وړه وړي وو په هغه باندې لیکلي 40 کیلو اته داړه یو خو چې په کور کې مونږ وتلل هغه 35 کیلو یعنې اوه داړی وختله پوره داړی کمو پکې 800 روپۍ خو شا باندې داړی ده نظر 800 روپۍ نو دا یو د سوچ خبره ده دا زمونږ حکام بالا له پکار دی چې دلته هم څه راځي چې د هغه چیک اینډ بیلنس وساتلی شي نو زه ډېره زیاته مننه کوم د خپلو خوږو ملګرو چې موږ له دا مقرره کړله د خپلو خیالاتو د اظهار کولو ډېره مننه تشکر یو جهان